بله ورځ په یو ځای کې یو جرګه کې زه ناست وم ما چې پام وکړو نو سالکان ولاړو ټوپک یې په لاس کې ورسوي ما ډېر په افسوس سره دا خبره وکړله چې یاره د دې هلکانو خو نن د تعلیم وخت دی د دې هلکانو خو نن د مدرسې وخت دی د دې هلکانو خو نن د هغه روزګار وخت دی او نن د داسې ټوپک په لاس کې ورسره دی ډېره په افسوس سره دا خبره کوم ورونو زمونږ وراني د څه نه جوړېږي یا د دوه ګوتې ځمکې نه جوړېږي او یا چېرته د سپي نه جوړېږي او یا چېرته د زنانه نه جوړېږي پښتو هم راغستې ده په دې سر هم کېنولې ده پښتون خو هغه دی چې دا خپل بچی تعلیم یافته کړي او د علیم کې هغه پښتون دی هغه ته پښتون ویم د یو بل څه یا د پولې پټي مسله وه یا یې چېرته ګنې څه مخکې څه ښه بد و بس هسې یو اتفاقي څه شی به و هغه هم د وړو نه د کشرانو نه شوی دا مشرانو ته خبره هم نه و چې موږ کله کېناستو خبرې ته او خبره هم کوله یقین دې وشه چې د دې خلکو دا مشران د دې واقعاتو نه هم نه و خبر چېرته د کشرانو پسې چل ول کړی او هغه چېرته پخوانۍ مسله وه زما خیال د دې دغه ته سلاردو ملکانانو دې ټولو ته به څه علم و چېرته به کشرانو هغه څه کیسه کړې وه او هغه داسې زیاته کاره کوله منلې هم نه چې موږ ته خبر نه وي زموږ کشرانو ولې داسې کړی خو چې دا د سلاردو ملکانان په دې پوه شو چې یاره دا په ناخبرو کې دا په یو طریقه د دې څه خبره نشته دی زموږ څخه نو هغو بیا زه ډېر زیات مشکور یم چې هغو د دې اخلاص نه کار واخیسته چې یاره ته څنګه دی نه دی خبر څنګه د دې مشران نه دي خبر څنګه د یو دا کار په ناخبرو کې چېرته څه شی وړو کړی یا څه شی شوی نو دغه شانته موږ دا اخلاص کوو چې موږ د خپل ورور د هغه شهادت یا د هغه کومه خبره چې دیو دا خپله غلطي مني چې دا دې نه دي خبر د دې ماشومانو څه شی به کړی او دغه شانته موږ هم دا اخلاص کوو چې موږ هم د خدای په نامه بخلي دي خصلیله په نامه د خدای بخو دا موږ د دې ټول قام د دې شکریا ادا کوو دا ټول مشران د دې شکریا ادا کوو او موږ ډېر زیات احسانمند دي ځکه چې موږ ورته ناست دي نو موږ داسې په څه خبره نه یې راپاڅولي چې ګنې یا ښه دي یا بد دي څنګه دا څنګه نه ده کوم نه کوم خو دا خبره چې په دې ډېر پوه شوي چې دا خبره دا مشران نه وي خبره چېرته کشرانو نه څه شی شوی دی نو په دغه خبره باندې دې خلکو په اخلاص سره خبره وکړه چې بلکل دا زموږ وروڼه دي او دا موږ پېژنو او بلکل موږ بخلي دي نو زه د دې شکریا د خپل قام د طرفه د دې خپلو مشرانو د طرفه د دغه خلکو د طرفه د دې ټولو د طرفه د دې ډېر زیات مشکور یم شکریا ادا کوم د سلارزو د دغه ملکانانو چې هغو کوم کردار ادا کړی دی شیر بادر ملک شو سید باچا ملک شو سید عباس ملک شو یا نور شو داسې چې هغو کوم کردار ادا کړی دی یقینا الله دې په هر قام کې په هر کلي کې په هر خاندان کې داسې مشران پیدا کړي لکه څنګه چې دغه دي چې ډېر زبردسته یو طریقه وه چې هغه شوې ده اوس زه وایم چې د ټولو سلاردو ملکانانو چې هغه موږ چې هلته کې څه مسله یې او موږ ورشو هغه ټول داسې اخلاصمند خلک دی او ټول ښایسته مشران دي او ښایسته پښتانه دي او ښایسته خلک دی زبردسته خلک دی داسې زموږ که د دې ځای که دا د ګجرو ملکانان دي که ورسره دلته د مشمانو ملکانان دي که دلته د نور قومونو دي ډېر قومونه دلته اوسېږي ډېر پښتانه او ډېر خلک اوسېږي چېرته هم ورځو څه مسله راغلي ډېر خلک زموږ سره اخلاص کوي او په هغې باندې لبیک کوي او دا اوس زموږ وعده ده چې په کوم ځای کې کوم څه مسله وه که موږ ته خبر وو خو درځو به خو که ته نه یې خبر نو ستاسو د قسم چې موږ ته وینا کوئ نه په دې کې سیاست ګورو نه په دې کې چېرته ووټ ګورو نه په دې کې چېرته 5 روپۍ ګورو بلکې دا زموږ ایمان دی چې که زموږ خپلې 5 روپۍ وس کېده نو هغه به په هغه مسله کې لګو خو هغه مسلې به خلاصو بعضې مسلې داسې دي چې هغه په هغې وخت ضایع کول هم هسې وخت ضایع کولي او په هغې باندې هغه موږ د ابتدا نه پېژنو چې یاره دا کېږي یا نه کېږي او که دا کېږي نو په کوم مقصد او په کومه طریقه کېږي چې زیات نقصان به دې جوړېږي نو هغې کې زیات موږ کله غلي راغلي نو په دې وجه چې یاره د هغې نه نور ښه زیات نقصان جوړ نه کړو
او هغه به کېږي نه نو هغه به څه مسله وي. تاسو داسې ده چې موږ خو اکثر دلته کې یینو راینو او دلته کې کینو پاڅېږو پکې بعضې ځایونو کې پکې کله سوال ته هم لاړ شو داسې څه مسلې پکې بره دیر ته ځو باجوړ کې خو دا زمونږ کلی دی زمونږ وطن دی خو د دې ټولو قومونو د مشرانو زه ډېر زیات مشکور یم چې دا دوه درې داسې جوړې غاټې غاټې او د قومونو په سطح او په کیسې چې هغه زما دا ځای د ټولو په شریکه ګڼي دا ځای د دې د شریکې کور دی او په دې کې راځي او په دې کې د یو بل سره غاړې غاړې کېږي. زه د دې باجوړ د دې ملکانانو د دې باجوړ د دې مدعیانو او دلته زمونږ د جندول د دې مدعیانو د دې ټولو ډېر زیات مشکور یم شکریه ادا کوم. نور پکې ذاتي ګڼې خبرې نه کوم خو زه دا وایم چې د خدای په خاطر د رسول په خاطر که موږ دا ټولې مسلې داسې ځان ته وکتل او په خپل هم دا اخلاص وکړو چې یاره که موږ دلته کې یو مسله پېښه شوې ده نو که زه په هغه مسله باندې نورې مسلې جوړوم نو د هغې نه خو به هېڅ هم نه جوړېږي خو نورې به ورانېږي. خو که هغه مسله موږ په وخت باندې او په ټایم باندې همدغه شان دې ته کېناستو او دا اخلاص هم کاوه چې یو سړي ملامته منله یو سړي ګناهګاري منله یو سړي دا منل چې دا زما نه غلطه شوې ده ما ماف کړه نو پکار دی چې هغه سړی ماف کړي او ورته ووایي چې زه خو دا رانه شوې ده د آینده لپاره خپلو بچو ته خپلو نسل ته خپلو پردو ته دا نصیحت کوه چې بیا پې داسې غلطي نه کېږي او ستا نه هم نه کېږي ستا د کشرانو نه هم نه کېږي. هغه که نظیر ملک دا خبره وکړله نو دا ورته خلاص کوم چې په خپل هم دا ټوپک ګزارو په خپل هم نورو ته هم هدایت کوو خو په خپل هم دا ټوپک ګزارو او راځئ دا اخلاص کوو چې یاره موږ به پردی جوړ هم کوو او په خپله به نور ځان ساتو داسې قسم مسلې به منځ نه راځي او انشاءالله چې زموږ نه به نورې نه پېښېږي. نو دغه شان ته که د کوم ځای کې څوک داسې دی د ټوپک ورسه دی نو دا یې زه ذمهوار شوم ټوپک به ته زه ګزار کړم خو بېرته دې بیا نه په شا کوي بیا دې په د هغې هغه رهنمایي او د هغه هغه طریقه کوي. تاسو ټولو زیات زه ډېر زیات مشکور یم ډېره شکریه ادا کوم. بیا د سوات او د مردان او د اسلام آباد موږ انسانان یو او الله پاک وایي چې دا انسان ما عاجزه پیدا کړی نو دا خبرې د انسانانو په منځ کې راځي خو د دوه فریقو په منځ کې راځي د دوه کسانو په منځ کې راځي خو هغې له د قبیلو نوم ورکول د قومیت نوم ورکول دا خبره نه ده. د دوه کسانو په منځ کې یو خبر راغله یو څو کسان ناشئ او په اسانه سره ختمه کوي. په صلح کې چې کوم دی امن دی ترقی ده سکون دی راحت دی پکې نو موږ له پکار دا چې موږ ډېر ځپلي شوي یو په دې خاوره باندې که تاسو نظر واچوئ نو د 1001 نه چې کوم دی موږ په شر شاتار یو زموږ نه په چم ګاونډ کې چې کوم ملکونه وو هغې ترقۍ ته وګوره او زموږ دغه حال دی نو کم از کم موږ نه په خپل سوچ باندې هم لږ یعنې دا خپل سوچ به بدلو نو د دنیا په ترقۍ کې به شامل. معاف کول ډېر ګران کار دی لیکن معاف کول یو دلیر سری کار دی. دې کې ډېر ښه کار دی چې روغه چې دی که نه دا د دو قومونو د دو کلو دو صوبو پوره ملک کې روغه کول والا چې دی که نه هغه دې کې دا جناب بادر خان حاجی صاحب MPA صاحب زمونږ صدر یونس صاحب باچا رحمان صاحب څومره خلکو دې کې منډه کړې ده ستړې کړې ده دې کې محنت کړې ده هغه زه ټول دا د دې خبرې شکریه هم ادا کوم او مبارکباد هم مستحق دي. په دې کې چې زموږ کومو ملګرو مشرانو ستړې کړې ده او په هغې کې سرپیرس به زه دا ووایم چې وهاب ګل دی او ورسره زموږ حاجي بادر خان صاحب دی زموږ عبدالرحمن خان صاحب دی هلته د سلارزو ملکان چې کوم دي
شیر بهادر صاحب دی ورسره سید باچا ملک صاحب دی ورسره نور ملکانان چې څومره دي اوس نومونه چې اخلمه نو ټیم پې ډېر لګي د هغو د ډلو کومې شکریه ادا کوم ځکه چې نن وخت داسې وخت دی چې دا ډېر باریکه وخت دی زه په هر ځای کې دا خبره کوم چې یاره زه که وګورم په بله ورځ په یو ځای کې یو جرګه کې زه ناست وم ما چې پام وکړو نو سالکان ولاړو ټوپکې په لاس کې ورسوي ما ډېر په افسوس سره دا خبره وکړله چې یاره د دې هلکانو خو نن د تعلیم وخت دی د دې هلکانو خو نن د مدرسې وخت دی د دې هلکانو خو نن د هغه روزګار وخت دی او نن د داسې ټوپک په لاس کې ورسره دی ډېره په افسوس سره دا خبره کوم ورونو زمونږ وراني د څه نه جوړېږي یا د دوه ګوتې ځمکې نه جوړېږي او یا چېرته د سپي نه جوړېږي او یا چېرته د زنانه نه جوړېږي پښتو هم راغستې ده په دې سر هم کېنولې ده پښتون خو هغه دی چې دا خپل بچی تعلیم یافته کړي او د تعلیم کې هغه پښتون دی هغه ته پښتون ویم ته ته پښتون نه یم چې دا خپل بچي ته ټوپک په لاس کې ورکړي دا پښتون نه دی دا بالکل او یوه پت نه 100 کاله سړی وروستو کوي نو ولې ځان وروستو کوو د نورو قومونو نه ورونو زما په زړه ډېرې خبرې دي خو زموږ دلته مېلمانه چې راغلي دي دې مېلمنو له هم ټیم ورکول غواړي زما د دې مېلمنو ما څه هغه الفاظ نشته چې دا د سوات نه زما کوم مېلمانه راغلي دي که دا د باجوړ د سیمې نه کوم راغلي دي که دا د اپر دیر نه راغلي که د لور دیر دي که د دې دي څوک دي دې ټولو ته زه دا یم چې دا یقینا د دې په موږ باندې اړه خوږېده دیو زموږ سره مینه وه د دې دواړو قومونو د دې دواړو ډلې سره مینه وه نو ځکه راغلي دي نو زه ستاسو شکریه بار بار ادا کوم او ستاسو ډېره مننه کوم قرآن کریم د یو آیات کریمه یو ټوکړه ما تلاوت کړې ده رب العزت فرمایي چې مسلمان هغه دی چې هغه به خپله غصه په کنټرول کې ساتي دا د مسلمان صفت دی او دویمه خبره دا ده چې یو غلطي د چا نه وشي یو څه طریقه کار د هغه نه مخې ته راشي نو هغه به خلکو ته معافي کوي دا د مسلمان صفت دی نو ماشاءالله په هغه باندې اوس په دې ځای کې عمل وشو موږ د الله نه ډېر راضي یو خپله غصه چې د چا سره نقصان شوی دی هغه خپله غصه کظم کړه لاندې کړه او معافي دې ته وکړه موږ د هغه خپل ورور ډېر غټ احسان منو یو حدیث ته دا وایم ټولو مسلمانانو ته د میډیا والا ورونه هم دلته شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله ما ته یو نصیحت وکړه او داسې نصیحت راته وکړه چې هغه ډېر مختصر نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته 3 خبرې مخته کړې یوه خبره ورته دا مخه کړه چې زما ملګری زما صحابي داسې مونځ وکړه لکه چې دا ستا اخرنی مونځ دی او بل مانځه پورې تا ته ژوند نه میلاویږي نو هغه مونځ چې کوم ستا د لاسه اخرنی مونځ دی نو په هغه کې سړی ښه کوشش کوي منه ښه په قلاره په اطمینان سره مونځ دا دویمه خبره ورته محمد رسول الله وسلم دا وکړه چې د خلکو په لاسونو کې کوم څیزونه دي د چا سره دولت دی بنګلې دي ګاړې دي موټرې دي پیسې دي سره زر دي سپین زر دي درهم دي دنانیر دي د هغو نه امید بس وساته او کټې کټې د هغې نه دستبردار شه یوه خبره دا ده اخرنۍ چې محمد رسول الله صلی ثابته وکړه وایي داسې کار وکړه د خولې نه هغه الفاظ او هغه کردار مه کوه چې سال له د هغې نه ته بیا عذر پیش کړې نو ټول مسلمانانو ته زما دا اپیل دی چې کم کار کوئ کم طریقه کار یې هغې ته مخکې نه غټ سوچ او فکر په کار دی چې دا کار زما دپاره په دنیا په لحاظ باندې څنګه دی زما دپاره د آخرت په لحاظ باندې څنګه دی آیا دا کردار ما دپاره جایز دی او که ناروا دی نو دا ورته وایم هر مسلمان په دې باندې په احتیاط سره خپل ژوند تېر کوي موږ ته قیامت را روان دی او الله مخې ته به موږ لغړ ودرېږو ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره الله وایي ما ته به تش تور راځې لکه څنګه چې د مور نه اول څنګه پیدا شوی وی لغړ سغړ ناسونه ته په داسې حالت کې به ما ته راځې مسلمانانو ورونو بدتر د یو مبلغ یو نصیحت کوونکي ته یو دا خبره کومه چې خپل ژوند ګوره ډېر په احتیاط طریقه باندې تېر کوي او زمونږ د دې ورور چې کوم زما خصوصي ورور دی د باجوړ او هغه څنګه عفو او درګذر وکړه دغه شانته که دلته د چا ورانې د چا د لاسه نقصانونه شوي او یا د چا کلي هغه دې مرب ته نظر کړي دې خبر نه دی عبرت واخلي دا خبر دې نه دی عبرت واخلي په لانجو کې خیر نشته مشر میزبان حاجي بادر خان صاحب او د هغې سره په دې جرګه کې کم همکارانو ملګري وو د هغې ټیم دی د هغې ټولو شکریه ادا کوو د دور دراز نه د دیراپر دیر کوهستان بنیر سوات باجوړ لویر دیر
څونه مشران ملګري علما کرام راغلي دي د ټولو شکریا ادا کوو. هم د دغه خبرې سره زموږ اتفاق دی چې په دغه ځای باندې به نه ودرېږو. څونه چې مشران دي ذمه داران دي د خلکو د ستونزو د مقامي جګړو د لانجو دپاره موږ خپل وختونه انشاءالله لګو. الله رضا دپاره به موږ چې کوم د دعا مسلمانانو د رغبت او د صلح کوشش کوو. دواړه فریقینو ته په دې موقع باندې مبارکباد وایو.